أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د 9 کلاس بایولوجی دا او 3 نمبر چپټر دی او چپټر نمبر چې دی بایوډایورسټي نومې دی او دې کې موږ ویډیو نمبر چې دا هغه 95 ته رسیدلو. بایوډایورسټي بیسیکلی جاندار اقسام ته وایي. د دې جاندار اقسام چې دی دا څومره دي دا یو څونه بایولوجیست زولوجیست او پینټالوجیست ولا چې دي هغه یو اندازه لګوي. نن ټاپک چې دی هغه کنزرویشن آف بایوډایورسټي. د کنزرویشن آف بایوډایورسټي مطلب دا دی کنزرویشن وایي تحفظ ته، بایوډایورسټي د جاندارو تحفظ. د جاندارو تحفظ ولې کوو؟ ځکه موږ لاپرواهي سره بې احتیاطي سره موږ جاندارو چې دي هغه بوټي دي یا انیملز دي دې له موږ د دوی نسل بیخي ختم کو. نو دې نسل ختمېدو سره موږ کې دا شعور راغلو چې د دې جاندارو موږ تحفظ وکړو. دې لپاره موږ یو ټاپک واغستو، هغې ته وایي کنزرویشن آف بایوډایورسټي، د جاندارو تحفظ. اوس دا د جاندارو تحفظ به هر یو انسان کوي، ځکه کوي دا جاندار رو زمونږ څومره ضرورت دي دا پوره کوي. دا ضرورت ختم شو بیا به انسانان چې دی دو لپاره دو بیا به نسل ختمېدو والی. ځکه موږ وایو د جاندارو تحفظ ضروري دی. دا به څنګه کوو؟ د دې مطلب څه دی؟ دا ولې کوو؟ او د دې تحفظ نه کولو سره څه نقصانات دي هغه ون بای ون وایو. فرست د دې تعریف وکړو اکارډینګ ټو د بک. بک کې د دې تعریف داسې لیکلی کنزرویشن وایي تحفظ ته او بایوډایورسټي وایي جاندارو ته. جاندارو کا تحفظ. جاندارو کې تحفظ بیسیکلی درې دي. هغه موږ انیملز والو، پلانټس والو او فنجای. د دې موږ څوک تحفظ بیکټیریا ده هغه تحفظ ضرورت نشته، یا زموږ سره پروټیسټ ده د هغې ضرورت نشته، خو ضرورت زموږ سره د دې درې دي. موږ د وکړو د پلانټ هم وکړو، د انیمل هم وکړو او فنجای هم وکړو. فرست کنزرویشن. Conservation means to use natural resources such as plants, animals, minerals and water in a sensible way. کتاب کې دا وایي چې کنزرویشن چې دی تحفظ چې دی بیسیکلی دا منګه ټو یوز استعمال کو. څوک استعمال کو؟ نیچرل ریسورسز، قدرتی ذرائع منګه استعمال کو، قدرتی ریسورس منګه استعمال کو. سچ ایز فار ایگزامپل دې کې څه سره راځي؟ سچ ایز وایي فار ایگزامپل هغه پلانټس دي دا منګه استعمال کو، انیملز دي ځناور منګه استعمال کو، منرلز دي معدنیات فار ایگزامپل سالټ شو، چونه شوه، لوحه شوه، دارنګې کویله شوه، دا منګه استعمال کو. او اوبه څنګه استعمال کو؟ سینسیبل وی. سینسیبل بیسیکلی منصفانه ورته وایي. اوس منصفانه بیسیکلی منصفانه وی طریقې ته. منصفانه مینس مطلب متوازن. څنګه قرآن کې یا موږ اکارډینګ ټو ریلیجنس یا مذهبي والو هغې لپاره موږ سره ښایسته ټکې راکړی هغه چې دی میانهوري. میانهوري طریقه په باندې چې دی موږ څه وکړو؟ موږ نیچرل ریسورس وکړو استعمال کړو. دې لپاره ټکې میانه روي طریقه باندې. اوس ګوره میانه روي بیسیکلی توازن ته نه پکې موږ زیاتې وکړو، موږ ډېر زیات استعمال هم نه کړو او نه موږ کم، موږ درمیانه استعمال کړو د نیچرل ریسورس د سینسیبل وی باندې.
دې ته وایي کنزرویشن وایي تحفظ د جاندارو تحفظ به موږ به بیسیکلی منصفانه طریقه کې موږ دا استعمال کو دا د کتاب تعریف ته بیسیکلی کنزرویشن وایي use of natural resource in a sensible way in a منصفانه طریقې سے دې سره موږ دا استعمالو دیته وایي کنزرویشن آف بایوډایورسټي سیکنډ ډیفینیشن چې دا غم لیکو سیکنډ ډیفینیشن نه داسې لیکلې these are steps دا steps دي اوس کم یو سټپ دي دا په کتاب کې لیک دغه بریکټ کې لیک پروټیکشن شو پروټیکشن یو سټپ ته سیکنډ منګه استعمال کو چې هغه ته وایي پریکاشن دا یو سټپ ته تل چې منګه استعمال کو اویرنس and four چې منګه مینجمنٹ دا سټپس دي دا سټپس په دې سټپ سو کو are taking دا سټپ چې منګه والو data taken دا والو for saving منګه بچاو کو حفاظت کو تحفظ کو د بایوډایورسټي کوم ځکه in earth پمزکه کې چې د دې سو کو حفاظت کو that is called as دې ته منګه وایو so conservation of بایوډایورسټي دې ته بایوډایورسټي وایي دیتا سوئی بایوډایورسټي بیسیکلی پروټیکشن دی پروټیکشن مونږ وایي حفاظت ته وایو پریکاشن دی خلکو ته کاشن ورکول خلکو ته کاشن ورکولی اویرنس دی شعور پیدا کولی او منیجمنټس دی دا سټپس دی دا مونږه ټیکن والو فار سیوینګ بچاو کو حفاظت کو د بایوډایورسټي په ارت کې چې څومره بایوډایورسټي هغه په اوبو کې دی ځنګلات کې دی په میداني علاقه کې دی څومره بایوډایورسټي دی دا موږ د دې کو بچاو دی لپاره دا سټپ دی پروټیکشن اوس په پروټیکشن په څوک ورکوي پروټیکشن چې دی دا صرف او صرف قانون ورکوي لا ضرورت دی د لا په وجه چې دی موږ څوک قانون په وجه چې دی موږ د بایوډایورسټي تحفظ وکړو سیکنډ پریکاشن چې دی پریکاشن زموږ سره چې دی پریکاشن او اویرنس دا پریکاشن او اویرنس بیسیکلی میډیا کار کوي فار ایگزامپل میډیا چې دی د خلکو کې دا شعور پیدا کی چې تاسو د جاندارو تحفظ وکړئ اوس کې جاندارو تحفظ نه پاکستان کې مارخور دی د دې نسل نورو ختمیږي دا موږ ته میډیا ذریعہ کې موږ د مارخور موږ ته امپورټنس وښیي د مارخور زموږ ته لایف وښیي د مارخور چې دی د موږ سره څومره مطلب دا بچي دي د دې نسل دی د دې ټول موږ ته خلکو کې یو شعور پیدا شي او بیا د شکار نه کوي دا اویرنس د میډیا په ذریعہ کېږي او منیجمنټ او بیا د سټپ چې دی منګه آرټیفیشل ځنګلات جوړ کو منګه پارک جوړ کو منګه چې دی دارنګې دغه جوړ کو وایلډ لایف لپاره موږ یو هیبیټیټ جوړ کو چې یا فار ایگزامپل یو تالاب جوړ کو او پای کې موږ سره بایوډایورسټي معیانو شکل کې موجود وي دا موږ باندې تنظیم وکړو ځکه چې بایوډایورسټي موږ څخه حفاظت وکړو دا حفاظت زموږ لپاره ډیر ضروري دی لپاره دا څلور سټپ دي پروټیکشن چې دی دا په قانون په وجه موږ راځي قانون چې دی هغه لا چې دا په خلکو باندې بین ولګي چې تاسو چې د جهاندارو سور نه کوي د دې تاسو شکار ونه کوي سیکنډ چې د پریکاشن او اویرنس د میډیا په ذریعہ او منیجمنٹ چې د ملا چې د پرووایډ کی جوړ کی جنگلات جوړ کی پارکونه جوړ کی خلکو ته دا پارکونه کې څنګه پارک وي دا چوڑیاګر وي هلته لاړ شي خلکو دا جاندار وګوري خلکو کې یو شعور پیدا کی خلکو کې عقل پیدا کیږي واقعي د دې استعمال چې دی هغه ضروري دی دا مونږه بیجا به نه استعمالو لاپرواهي سره به نه استعمالو د ده به شعور مطلب دغه به نه کوو شکار به نه کوو
او ځکه د دې موږ خیال وساتو. موږ د دې جاندار خیال ساتل ډېر ضروري دي. دې خیال ته موږ کنزرویشن آف بایوډایورسټي دا خو شو د دې مطلب څه دی. خو بایوډایورسټي ولیکو د دې کتاب کې ښایسته لږ ایکسپلینیشن کړی هغه کو. کتاب کې وایي بایوډایورسټي چې دا biodiversity and other resources fulfill the needs of for present generation as well as future generation. بایوډایورسټي د تحفظ ولې ضروري دی؟ ځکه چې بایوډایورسټي یا دویم ادر ریسورسز هغه اوبه شو یا منرل شو، ټیک ده، دا چې دی فولفیل مطلب دی پوره کوي. څه پوره کوي؟ د نیډس ضروریات پوره کوي د چا؟ د پریزنټ موجوده جنریشن نسل چې کوم موږ نسل د دې ضرورت پوره کوي. فار ایگزامپل خوراک په شکل کې پوره کوي، یا میډیسن په شکل کې پوره کوي، یا فار ایگزامپل فرنیچر په شکل کې پوره کوي، یا فار ایگزامپل موږ لا ماحول صفا کوي. بایوډایورسټي پلانټ ذریعہ تاسو وګورئ پلانټ موږ له څومره ماحول صفا کوي. دا د دې موجوده نسل چې دی د دوی دا نیډ چې دی دا مکملوي ایز ویل ایز د فیوچر جنریشن چې 2050 2070 80 کې کم جنریشن روان دی د هغو چې کم خوراک ضرورت دی، فوډ ضرورت دی، دارنګې فار ایگزامپل میډیسن ضرورت دی، دارنګې سانټې چې دی فرنیچر ضرورت دی، دارنګې چې دی ماحول صفا ضرورت دی، کلین آف انوایرمنټ ضرورت دی، دارنګې چې دی دا شیزونه دا چې دی سیزونه څنګه پوره کېږي؟ په بایوډایورسټي ذریعہ پوره کېږي. د دې بایوډایورسټي چې دی موجوده نیډ چې دی دا هم فولفیل کوي، دا هم پوره کوي، او بیا چې آنے والا نسل دی فیوچر جنریشن دی د هغو به هم دا پوره کوي. ځکه ضروري ده موږ چې دی بایوډایورسټي د تحفظ وکړو، د ده خیال وساتو، دا لاپروایۍ سره د دې موږ چې دی شکار ونه کړو، موږ ډیفارسټیشن ونه کړو. دا په دې وجه موږ بایوډایورسټي تحفظ ضروري. د دې نقصانات چې دی هغه به انشاءالله ویډیو نمبر چې دی 96 کې وایو. نقصانات دا دي چې دی د موږ لاپروایۍ سره او بې احتیاطۍ سره موږ چې کله بایوډایورسټي تحفظ ونه کړو، بیا د بایوډایورسټي نسل چې دی هغه رو ختمېدی شي، هغه ختم شو. د هغې لپاره 3 ټرمینالوجي چې دی دا کریټ شو په بایولوژي کې. هغې ته ایکسټینډ سپیشي وایو، انډینجر سپیشي وایو، او بل تھریټن سپیشي. دا 3 سپیشیز چې دي 3 جاندار چې دي د نسل رو ختم شو یا ختمیږي یا نږدې ختمېدو والا دی. دا 3 ټرمینالوجي پیدا شو په دې بایوډایورسټي تحفظ نه کولو سره. موږ تحفظ ونه کړو، چا ونه کړو؟ صرف انسان اکټیویټي سره. د انسان اکټیویټي چې دي د هغې سره چې دی بایوډایورسټي ته ډېر نقصان وشو. د هغې لپاره دا چې کوم 3 ټرمینالوجي ما وویې دا به انشاءالله 96 کې ایکسپلین کوو. په هغې وجه چې دی دا بایوډایورسټي یو موږ لپاره یو شعور پیدا شو، عقل موږ کې راغلو چې تاسو د بایوډایورسټي وکړئ، تحفظ وکړئ. ځکه خو مو نه کړه بیا به زموږ سره نسل چې دی هغه ختمېدو والا دی. هغه نسل پلانټس دی، هغه نسل ځناور دی. ځکه موږ د بایوډایورسټي د دې تحفظ ډېر ضروري دی. انشاءالله ویډیو 96 کې دا 3 ټرمینالوجي ما وویې دا به لږ ایکسپلین کوو. ایکسټینډ سپیشیز ته وایي، انډینجر سپیشیز ته او تھریټن. دا به انشاءالله ایکسپلین کوو. آی پورې اجازه ده کې خداحافظ.